وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت مخی آیاتونو کی فرمایلی و محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا چې پتا باندې با مختلف مراحل لازی دی با تا تا با دی ردی وی یو سبل سبب وی خود با پاگی باندې سکے صبر بکی دی با هر سوی خود با صبر کی او چې تا د دی بده په مقابله کې خېګړه وکړه نیکی دی وکړه نو دا یو ډیر لوی کار دی دا یو خاص عظیم فضل دی احسان دی چې د خاصو مراتب والا ته دا نصیب کی. اوس په دې آیات کې الله رب العزت بیا فرمایي چې داسې دی یو نیم ټیم یو انسان یو کار ډیر د زړه نه شروع کی خو په هغې کې ورته څه داسې یو څه بل څه راشي یا ته به چا سره ښه نیکي کې هغه به تا سره د هغې طرفه داسې کار وکړي چې ستا هغه زړه مات شي. نو که فرض که داسې نو هغې کې بیا د شیطان کاري هغه تاله په اړه کې چې دی وسوسې وچې چې تا نیکي وکړو ته خو دا وکړه حالانکې زړه کې خو دا مثال پته ور تا هغه خبره ستا لس کېږي تا ما 10 روپۍ نه تا ماله چې دی نو په کروړونو روبونو روپۍ راکړه او دا تا راکړې د الله په نوم باندې نو زه ستا احسان په 1000 کاله کې نه منم تا چا پاره ورکړي ستا معامله د هغه سره صرف خبره ده ستا معامله د هغه سره خو اوس فرض کا اوس انسان د زړه ته دا راشي چې دا یرغونه مې ولګول یا دا لکونه مې ولګول یا دا لاس مې ولګول یا دا شل مې ولګول خو دغه د هغه په مقابله کې ما سره ښېګړه ونه کړله یا کم از کم زما شکریا یې ما دا نه کړله نو کله ناکله داسې راشي چې د انسان نو دغه خیالات چې دي دا پکې شیطان راځي. ولې تا چې کار د چا دپاره کړی د هغه ته لیدلې تا صدقه د چا دپاره کړې ده الله دپاره کړې ده تا چې د هبه د چا دپاره کړې ده د الله دپاره کړې ده تا مونځ د چا دپاره کړی دی د الله رب العزت دپاره یې کړی تا چې د چا سره نور سو مثال په طور د هغه بچي دی چې د هغه د خیال د عزت ساتلی د هغه د کور د عزت خیال یې ساتلی دا د چا دپاره کړی د الله رب العزت دپاره یې کړی الله لیدلی. خو که بیا هم انسان د ستا د زړه ته دا مختلف کیسې نو کله انسان چې یو کار ډېر د زړه نه کوي اخلاصمند وي एकदम پکې سره راشي دا زړه یې وټکېږي یا زړه کې خبره راشي زه خو دې ته خبره کوم په دې خو اثر نه کوي یا ځان ته مې ملګري مثال په طور مخکې راله چاوي چېرته زه پلان کې ځای ته مړ زما مجبوري ده ترجمه ده ټوله دغه خبر چې سخته مجبوري نه نو چېرته یو چې مجبوري پکې راشي نو هغه پکې بیا لازم نه داسې بعضې داسې کارونه شي چې ډېره لکه را به شوز به د تاسو نو بعضې نو هغه ما ته وایي چې مړه هسې مې څوک عمل نه کوي ستا ډېر زور دی نو داسې کیسه نه ده داسې خبره داسې خبره نه ده ته په دې پړ نه چې څوک عمل کوي که نه کوي اول به ځان ته وایي چې موږ څونه عمل کوو نو خبره داسې ده الله رب العزت فرمایي اوس چې وایي داسې کیسه به وشي چې دې ستا زړه کې به مختلفې کیسې راوچتېږي تا ته به اړه کې راځي چې ما خو ډېر دعوت وکړو دی عمل نه کوي ما خو دا وکړو دی دا نه کوي نه و اما ینزغنک و اما یغضبنک او که چېرته دا شیطان غصه کړي تا لره که چېرته غصه کړي تا لره من الشیطان دا شیطان غصه در ولي تا لره شیطان نزغون پس سره په ټونګي سره په غصه راوستو سره یا و اما ینزغنک او که چېرته ټونګه ووهي من الشیطان د شیطان د طرفه نزغون په ټونګي وهلو سره زړه ته څه در واچي دا ټونګه ووهي یا عامه معنی وکړه یا اما ینزغنک او که چېرته راشي تا ته من الشیطان د شیطان د طرف نه نزغون څه وسوسه د شیطان د طرف نه د زړه ته څه وسوسه راشي چې ما خو ډېر دعوت وچلو په دې د ظالم زامن خو د وړۍ نه شړی نه جوړېږي نو فاستعذ بالله څوکه پناه ونیسه په الله رب العزت سره څوکه پناه ونیسه په الله رب العزت سره انه یقینا دغه الله تعالی هو السمیع دغه الله تعالی اوریدونکی دی العلیم علم والا دی ته چې د چا دپاره لګیایې هغه ته لیدلی مې او هغه ستا خبرې اورېدلي م دي ومن احسنو قولا ممن دعا الی الله هغه اورېدلي ده ومن اوس الله ورله وایي چې زما نشانات دي زما نښو ته دې نه ګوري نو چې هغې ته نه ګوري نو بیا څه ته ورله ووایه دغه نښې دي هغې په مخامخ باندې وي چې بیا م انکار کوي خو دې کار
ومن آیاتی یو د نخو د الله رب العزت نه اللیل شپه ده والنهار ورځ ده والشمس نور دی والقمر سپوږمۍ ده دا ټولې د الله رب العزت د څه نښې دي که نه وفي كل شیء له آیة تدل على انه واحد معرفت د الله څرګند دی په هر څیز کې ومن آیات یو د نښو د الله رب العزت نه اللیل والنهار شپه ورځ ده والشمس والقمر لمر او سپوږمۍ لا تسجدون ای کاکا تا ته وایي مشر ته وایي کشر ته وایي ټول مسلمانانو ته وایي ټول انسانیت ته وایي لا تسجدو بس تاسو چې دا نښې د الله دی ځمکه د اسمان د الله دی اسمان د الله دی دا کائنات د الله رب العزت دی نو لا تسجدو تاسو سجده مه کوئ للشمس څه ده نمر ته ولا للقمر یو څه ده سپوږمۍ ته واسجدو سجده وکړئ چا ته لله چاته لله یو الله ته سجده چاته وکړي یو الله رب العزت ته وکړي سجده وکړي چاته یو الله رب العزت ته نو دې سجده کې خلک څه وایي سبحان ربي الاعلى موږ څه وایي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى نو پاکی دا هغه ذات لره چې هغه ډیر بلند ډیر اعلی دی ډیر اوچت دی هغه ذات لره نو دغه به وي بابا د شاه منصور نور الهادي شیخ صاحب هغه وایي خپل والد صاحب تا قبلګا وایي زما قبلګا رحمه الله به فرمایي ایمان نه دی لیدلی چرته خو هغه به فرمایي چې دا څوک سل پیري وایي سبحان ربي الاعلى نو دله به قبر ته فرشتي راځي هغه به ورسره بیا خبرې کوي په ده به دغه ورځې سختې نه تېرېږي د قبر ده فرشتي به ورسره راځي قبر ته هغې به ورسره څه کوي خبرې به ورسره کوي نو بس دا مختلفې خبرې دي شاه منصور به وایي چې خو ګپشپي دي نو هغه وایي زه ښه ډېر وام وایي زه ثوابه وایي زه ډېر ښه ډېر وام سل پیرې روزانه وام وایي بیا وایي د دې دپاره یې وامه چې قبر کې خو راسه دا فرشتي ګپ شپ لګوي که نه یوازې به څه کوم هلته کې نو الله رب عزت دې موږ له توفیق راکړي دا ټول ذکرونه خلک وایي زه ذکر نه شم کوی په ذکر نه پوهېږم واه په کنځلې دونه مو داسې کنځلې داسې کتابي کنځلې کوي که نه په هغه کنځلې چې یو کتاب هم نه مني د خپلې جوړې کړي سپیشل کنځلې ادار چا خپل او په ذکر هم خوله نه راوړي الله یې توفیق راکړي ومنا او چې ولې ذکر کوه ولې بیا تو کوه بیا اسنه ذکر رانه پاتې شي لکه روزي نس اسنه بیا رانه پاتې شي تهجد کوه اسنه بیا رانه پاتې شي د پری خودوغه مې مخې کړو شروع کړو هغه رسول ومن آیاتی یو دنو خدا اللہ رب العزت نشپا و رزدان و رسپک میدان و اللہ فرمائی لا تسجدو چی دادا اللہ نخیدی نو تاسو سجدہ مکوین مر اسپک میتا و سجدو سجدو کے للہ حاس اللہ رب العزت لرا اللذی حقا اللہ خلقہننا چی پیدا کری دغا طول لرا جمع رکنا چی دغا طول لرا پیدا کری دی ان کنتم کچرتاسو ایاہو تعبدون خاص دغا اللہ عبادت کوئے فَإِنِ اسْتَكْبَرُونَ كُدِ إِنْكَارُكُ فَالَّذِينَ فَقُلْتُ وَارْتَوَّايَا الَّذِينَ هَاكَسَانْ عِنْدَ رَبِّكَ فَالَّذِينَ بَسْ فَقُلْنُ فَالَّذِينَ فَقُلْ الَّذِينَ تَوَارْتَوَّايَا هَغَاسَ یا هغه پرشتي عند ربك جستا د رب سره دی یسبحون دی تسبیح لولي چالرا له دغه الله لرا بالليل د شپې والنهار او د ورځې شپه ورځ د الله تسبیح وي وهم لا يسأمون او دی نستړي کیږي په دغه تسبیح باندې دی په دې باندې نستړي کیږي نو دي سوي وي هغه پرشتي تسبیحات وي هغه کتابونه واغښتي خدای پاکه تعالی رسنا ده چې تا خایس ورکو سړو لره پس سره په ګیری سره چې تا خایس ورکو سړو لره پس سره په ګیری سره او د فرشتو سنا ده مختلف مراتب دي دغه سنا ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د دې وجه حدیث کی راضی وی افضل الكلام یو خدای افضل الذکر لا اله الا الله او یو افضل الكلام دام حدیثی افضل الكلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د بخاری شریف حدیث من درته بار بار ویل دي چې کلمتان او حبیبتان الى الرحمن وثقيلتان الى الميزان ودرته یا حفیفتان چې دوه کلمې دي او په اسانه ویل شي په جواب باندې او ترنی پتل د میزان کیو الله تډیر حبیبتان الى الرحمن الله تډیر خوخي دي کمی دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم حدیث کی راځي تاسو خو نور غمونه ډیر جاړي حدیث کی راځي چې څوک دا کلمات ډیر زیات وي په د باندې به د رزق تنګي نه راځي
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله دې توفیق راکړي. وی دغه الله رب العزت دغه فرشتي ثنا وی ها ومن آیاتی و دنخ دا اللہ رب العزت نا انکا چی یقیناً ومن آیاتی و دنخ دا اللہ رب العزت نا انکا چی یقیناً تو تر اللہ اردوینی دی ازمکی لنا حاشیتن سو یا بیستن اوچا منگی امینو کنا تو زمیداران ازمکا اوچا وینے کنا چه باران نشی اوچا یا اللہ تاسو بی زمان خبوئی گے پلی مثال مانے یا بیستن خاشیتن یا بیستن اوچا فَإِذَا أَنزَلْنَا اللہ رب العزت فرمائی چی کل منگ را نازل کو پدی باندی علیہا پدی باندی الماء باران اللہ وی چی دا باران پی راولو نو احتزت تحرکت دازمکا داسی تو گویا اوڑا کی داسی دازمکا زیبری دی اوڑا کی داسی رازر خونشی اوڑا کی نو وربت ارتفعت نباتن دارا اوچت کی دی زرغنی لنا سکی اوڑا کی تحرکت ومن آیاتی دنو دا اللہ رب العزت نوی توینی دی ازمکی لرا چی دا اوچاوی چی کل پی بارانو کو نو احتزت تحرکت دا اڑکی حرکتو کی وربت ارتفعت نباتن راوچت کسی لرا زرغنی لرا نو را پورتشی زرغنه پدی باندی ان اللذی یکنن دا غزات احیاها چی را جواندیک لدا غزمکا نمڑا ازمکا بھی کنا پا باران سر را جندیشی کنا نو اللہ رب العزت فرمائی وی دغه ذات چې دغه ځمکه راجوندې کړه لمحیی الموتى راجوندي به سلرا مړو لرا سلرا مړو لرا لکه تاسو دا ذکر چې بالکل د سو قران ته نه ګوره سو بره ګوره چې ډډه والی سو چې دینو بالکل د پراته نو چې आवाज کوي نو موږ ته پته لګي چې ویخي لمحیی الموتى راجوندي به سلرا مړو لرا او تاسو بم راجوندي کوي ان شاء الله ها انه یقینا دغ الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی ان الذين یقینا کسان یلحدون چې کوګوالی کوي یلحدون الحاد لکه نن سبا دا بیماری په سیوا کېدو دا ټول په عقلی کیسو باندې رواني الحاد ملحدین رسره د زیاتیږي الله دو ساتي خان پټکی به موالی او الحاد بم کوي چینل بم چلی ان الذين يكنن كسان يلحدون تكوالي کوي في آیاتنا زمن پایاتونو کیا ودا بخاری شریف کی ودا په بلنګ دا حدیث صحیح نه دی ودا دا غدي چې صحیح نه دی کوم ټوکره ته ورول ستاپلار روړي د ځان نه روړي او یو خود موضوعي دی یو چې دی ضعیف تنو ضعیف لوز کما ټوکره وګورم د سره نه قابل دا څه خلک وسره غلي په بخاری شریف کې خبره کوي په هر کتاب کې خبره کوي ته ډبل یو بخاری شریف په ځای دوه چاپي دا ترمذی په ځای دوه چاپي دا مسلم په ځای دوه چاپي هر چا خپل خو ان الذين يكنن كسان يلحدون چکووالی کوي فی آیاتنا زمن پایاتونو کې لا يخفون علينا نو الله وی پټ نشي پات کی دی په مونږ باندې افمن یلقا آیا هغه بندا چې واچول شي په نار په اور کې خیرون دا غوړه دی امن یا هغه یاتی چې راتوږي امنن په امن سره یو کس پورته الله ورزو او یو کس په امن سره په پولیس ورات تیر شو جنت ته داخل شنو کوم یو غوړه دی جنتی غوړه دی کنه الله رب العزت موږ جنتیانو کې راوړي خان یوم القیامت پورز د قیامت نو الله وی دا دوړه سره برابر نه دی جنتی او جهنمی برابر نه دی ړوند او بینا برابر نه دی مسلمان او کافر برابر نه دی یعنی یعملوا عمل کوي ما هغه شئتم چې تاسو خو خو استاد خو غره الله وی خبره می درته وکړه چې هر لار واستخوخه جهنم خوخه جنت خوخه خو خوخه بد خوخه ستا خوخه عقل نشتا ذهن نشتا او چې څوک د چا عقل نه لیونی هغه مکلف په احکامات دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها او ته مکلف نو استاد وغره اعملوا ما شئتم عمل کوي چې تاسو خوخوي انه یقینا دغه الله تعالی بما په هغه سبحانه تعملون چې تاسو کوي بصیرون لیدون کې چې څه کې نو الله رب العزت په لیدون کې ښا الله رب العزت په سمجھ رانه وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ او کچر تراشتا من الشیطان دا شیطان دا طرفا نزغن سوسوسا فاستعذ بالله نفنا حاصلکا فالله رب العزت سرا انہو یقیناً دا اللہ تعالی هو السمیع دا اوریدن کی العلیم علم والا دی ومن آیاته ودنخد اللہ رب العزت اللیل شپدا والنهار رزدا
والشمس انور دی والقمر وسپوږمۍ ده لا تسجدوا تاسو سجده مکوئ للشمس ورتا ولا للقمر ونسپوږمۍ ته واسجدوا سجده وکئ چاته لله سیو الله ته الذي هو الله تعالی خلقهن چې پیدا کړي دغه ټول لره ان کنتم کچری تاسو ایاه تعبدون خالص تدغ الله بندگی کوي نو خالص ته الله رب العزت بس کوي بندگی وکوي فان استكبرون کو چرته تاسو تکبر کو فالذین انکار مکو تکبر مکو لوی مکل لخوا د لوی نه بزان بچ ساتي دا ور ډیره سخت بیماری ده دا مشهور تفسیر دی معرف القرآن یو مفتی شفیع صاحب لیکلی یو ادریس خان دهلوی صاحب دواړه ما سره پراته دي دا ادریس خان دهلوی رحمه الله چې کوم تفسیر دی دا ډیر لوی سړی اشرفیه کې مخکې د علوم کې بیا اشرفیه کې چې دین بلې کتابونه نورم لیکلي اشرفیه کې شیخ الحدیث د دزوی مولانا مالک خان دهلوی رحمه الله هغه یو بیان دی هغه کې وای یو پیر چې دغه غالبا ادریس خان دهلوی سره بس بل څوک استاد اشرفیه کې شیخ الحدیث بیا وی چې کله هغه وفات شنو ما پسې دی رابطې شروع کړې چې تراشه چې زه رالم وي د والد صاحب هغه ځای ما ته میلو شو خیر کورم میلو شو وی یو ورځ راته یو کس ور وډابو وی ور یې وډابو او ما ته وی چې زه راوتم وی ما ته وی چې ادریس خان دهلوی صاحب کہا ہے میں اس سے ما بھی مانگتا ہوں وی بار بار لګیا او دغه یو لنګې والی بار ایواله پس به استعمالو وی ما ورته چې ادریس خان دهلوی صاحب نشته وفات شوی وی ما تی چې نه بتاو حضرت صاحب کہا ہے بتاو حضرت صاحب کہا ہے ما ورته چې نشته وفات شوی وی چې ډیر دا بار بار به یو لفظ استعمالو نو ما ورته وی که یقین دې نه راځي زه درته مقبره خیمت ته ورشه هلته کې دفن زبر ته قبر خیمت ته لاړ شي وی ما ته وی چې خیر وی یو استاد د لري نه کتل مشر استاد پیدا راکړي وی هغه د لري نه کتل وی بیا خیر دا کس ما رخصت کو وی ما تی چې دا دو پیجن دا پیجن مو ورته چې نه پیجنم څوک وی ما ته وی چې دا زمونږ په کلاس کې د ټولو نه قابل ادب دا زمونږ په کلاس کې د ټولو نه قابل ادب وی ما ورته چې دا وی ما ته وی چې د به د استادانو بې ادبي کوله د به استادانو به چې خبرې کولې نو د به خندا کوله ادریس خان دهلوی رحمه الله وغیره هغې پسې به داسې بد رد وي دا خندا شانتې به کوله بیا چې کله فراغت وشو نو نور استادان چې دی هغه په مختلفو ځایونو کې درس او تدریس ملو شو علم د قبولیت سره تعلق ساتي درس او تدریس ورته ملو شو خود ته هیڅ هم درس او تدریس ورته بیا وی چې زه به امام شم امام مول لګید خطیب مو بیا چې زه به مؤذن شم صرف د دین سره به می جوړوي وی داسې د استادانو غازار والی او غ تکبر داسې وو چې د سره مؤذن هم په جماعت کې ونه لګید چې څو نه لګید نو بیا چې د پرایویټ سکول کې استاد شو تر اتبه هغه کې چې د پته درز مرز یو خړ یا یو څه بل څه نو هغه کې دماغ والوته هغه چې د نظر ماته خدا اوس یو لیک په هوت شي نو خبره ورته بس دونه ذهن کې دونه پوه شوی دی چې بھائی ما استادان به دې کړی دا نو دی اوس استادانو بس کړي چې دای نه مافي نو تکبر دا سړی چې دی د باران لاندې راغورځي او عاجزي به د لاندې نه بره پوسی الله رب العزت تعالی توفیق راکړي نو خبره داسې ده چې تکبر باندې کې ښا و ان استكبروا کو چرته دین کارو کو تکبر وکړو فقلت ورته وایا الذين فما فقل فالذين بصورته وایا هغه عند ربک چې استاد رب سره دی یعنی فرشتي یسبحون تسبیح وایله دغه الله تعالی لرا باللیل د شپې او نهار او د ورځې وهم لا یسامون او د نستړي کیږي په دغه تسبیحات باندې ومن آیاته او د نه د الله تعالی نه انک یقینا تر الارض وینزمک لرا خاشعه یابسه اوچا فاذا انزلنا بس په هغه وخت چې موږ نازل کو علیها پدی باندې الماء باران لرا اهتزت تحرکت وربت ارتفعت نباتا نور اوچت کی داسلرا دا رازه اوچت کی را پورته شي زرغونه ددی یا زرغونی لرا ان الذي را اوچت کی زرغونی لرا ان الذي یقینا هاکسان احیاها چې ان الذي یقینا هاغذات احیا چې ژوند کړه د غزمګی لرا ژوند کوي دغه د ژوند کوي دغه ځمکه لمحيي الموت نو هغه برا ژوند کوي سلرا مړو لرا انه یقینا دغه الله تعالی على كل شيء قدير به هر څه باندې قدرت والا دی ان الذين يقينا هكذا يلحدون چې کوګوالي کوي
فی آیاتنا زمون په آیاتونو کې لا یخفون علینا نو پټ نشي پاتې کیدی په مونږ باندې افمن آیا هغه بندا یلقا فی النار چې واچول شي په اور کې خیرون دا غوره دی امن یا هغه بندا یاتی چې راتګو کې امنن په امن سره الله دا دویم را نصیب یوم القیامت بورز د قیامت اعملوا عمل کوي ما هغه شئتم چې تاسو غوغوي انه یقینا الله تعالی بما په هغه سبان تعملون چې تاسو یې کوي بصیر لدن کې الله رب العزت په سمجھ را نصیب د جمعې پرز به ان شاء الله هم سبق نه وایو او د خالی پرز به بیا سپاره ختمېږي اتوار پرز به بیا د مردان نه د کراچۍ د مدرسې ابن عباس یو استاد د سابقه زوړ عالمي مدرسه ده بلا ملکونو د هغې اوس مین ځای چې کومه غټه اداره د هغې کې د سره د ملک طلبا پاتې کېږي نو دومره په غټه سطحه ده خو موږ د مدارسو نه ځان نه خبرو صرف هغې کې د بار ملکونو طلبا کرامي او شاخونو کې چې د ملک هغه پاتې کېږي معهد کلاسونه یې نو د هغې استاد به بیا راځي هغه به بیا انشاءالله العزیز 25مه سپاره شروع کړي جمعې په ورځ باندې دغلته یو دوه شعبې وي هغې سره یو بل سره کیسې پیسې وي دواړو د دین کار کوو نو هغې کې څه دغه مطلب دا دی په یوه ورځ باندې بس دواړه مراجعې کړي دواړه په یو ځای باندې پروګرام کوي چې دواړه کاره روان شي د دین یوه شعبه هم روانه شي بل هم روان شي چې یو بل له مخ نه نو د جمعې په ورځ به هغې کې به مطلب دا دی موږ به نه یو بس الله رب العزت دې پوهه سمه کړي خدای ته رانه رضا شي الله دواړو جهانو خیر ونصیب الله عمل کې اخلاص پیدا کړي الله دینداره تقواداره پرهیزګاران جوړ کړي اخلاص لپاره ډېره زیاته دعا کوي دا اوس شته د دین شعبې بعضې او چې دا انانیت مسله ته جوړه شي نو بس یو وي زه به کار کوم بل وي ته به نه کوې یو څه بل د دین پای کې نو بیا د دنیا خو بالکل چې داسې شي نه خو بالکل ګډوډ کار نو په هر کار کې د سره هره شعبه د دین چې که تبلیغ دی که تصوف دی که جهاد دی کار څه چې صرف دا دی چې صرف زه یم بل څوک نشته بس دا د سره په دین کې شته دا به ختمې د عامې والا انانیت په ختمې الله رب العزت دې مونږ کې دا سیز ختم کړي او مونږ دې سیز تباه او برباد کړو انانیت مونږ ټولو کې هر چا کې هره شعبه کې څه ناست پروت دی هر چا کې پروت دی الله دې مونږ د دین وساتي